بزرگان محترم، ما تیر جمعه د ستاسو په وړاندې د هجرت مبارک چې کم آیات مبارکو هغه کې چې کم رموز او اسرار او اشاراتو د الله جل جلاله د امداد چې کم د فکر نه اوچت کارونه هغه ما ستاسو په وړاندې بیان کړل. بیا مې د سره دا وعده کړې وه چې روانه جمعه به انشاءالله د غار ثور نه واله تر هغې مدینې منورې پورې چې کم د هجرت هغه واقعه ده او کم د هجرت هغه حالات دي چې په رسول الله صلی الله علیه وسلم او هغه سره چې کم مهاجر ملګري دي په هغوی باندې تېره شوې ما وې انشاءالله روانه جمعه به ستاسو په وړاندې هغه بیانوم. رسول الله مبارک د مکې مکرمې نه ووت او لاړ غار ثور ته. په غار ثور کې رسول الله صلی الله علیه وسلم درې شپې تېرې کړې. غار ثور ته چې رسول الله مبارک وته یکم ربیع الاول د ربیع الاول لومبنی تاریخو او د پیر ورځ وجي دا د پیر ورځ قربان شنده حاکم را نقل کړی ده. هغه وایي چې د پیر په ورځ باندې رسول الله صلی الله علیه وسلم د مکې مکرمې نه وتی دی او وایي دا خبره په تواتر سره ثابته ده. خیر چې کومه ده یو بل امام دی محمد ابن موسی خوارزمی رحمه الله هغه بیان فرمایي چې رسول الله مبارک د جمعې په شپې باندې وتی دی. بیا حافظ عسقلانی رحمه الله ابن حجر عسقلانی رحمه الله فتح الباری د بخاری شریف شرح ده ناشنا شارح د بخاری هغه وایي چې جی د دواړو اقوالو ترمنځ د تطبیق په دې انداز باندې کوي چې رسول الله مبارک د جمعې په شپې باندې ووته غار ثور ته درې شپې په غار ثور کې وکړلې بیا د پیر په ورځ باندې د هغه ځای نه روان شه د مدینې منورې په طرف باندې. نو چې کم د حاکم رحمه الله قول او کم د محمد ابن موسی رحمه الله قول دی دواړو اقوالو ترمنځ د تطبیق حافظ عسقلانی رحمه الله په دې شان سره کړی دی. دی چې په غار ثور کې وو نو عبدالله ابن ابي بکر چې د ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ بچی دی او په دې وخت کې مسلمانو دی به د شپې ورته او د مدینې منورې د قریشو چې کم حالاتو او د دوی چې کم سازشونه وو د رسول الله مبارک خلاف او هغه حالات به وړل او هلته به هغوی ته رسول. او ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ یو آزاد کړ شده غلامو عامر ابن فهیره یو زبردست صحابي اول نه غلامو ابو بکر له الله پاک ناشنا زنه ورکړو چې کله دې مسلمان شو 40,000 دراهم د په ملکیت کې 40,000 دراهم دا ډیر زیات شی دی. بیا جی چې کله هجرت وخت پورې ده 35,000 دراهم په همدې باندې خرج کړي چې چېرته به غلام او په هغه باندې به ظلم کېده دی به ورغی هغه غلام به یې واخیسته او آزاد به یې کړ. بلال رضی الله تعالی واخیسته او آزاد یې کړ. رسول الله مبارک وایي ابو بکر سیدنا اعتق سیدنا ابو بکر زمونږ سردار دی وایي زمونږ سردار بلال آزاد کړی دی. نو دقه رنګې دا عامر ابن فهیره دا د طفیل ابن عبدالله د هغه غلامو هغه به ورباندې ډېر زیات ظلمونه کول. ابو بکر صدیق رضی الله عنه چې وکته نو هغه یې ورنه واخیسته او قربان شم آزاد یې کړ. بیبي عایشه وایي چې ابوبکر وفات شه په هغه میراث کې نه یو درهم پرېښوستی دی نه یو دینار پرېښوستی دی. دا د هغوی زندگی امیر المؤمنین او دا د هغه زندگی چې په میراث کې قربان شم نه یو درهم پرېښوسته او نه یو دینار پرېښوسته نور خو پېښ وی. نو قربان شم دا د هغوی زندگی. نو ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه به دا غلامان اخیشتل. هغه غلامانو کې یو غلام دا عامر ابن فهیره رضی الله تعالی عنه هم و چې دی بیا په بدر کې شریک شوی دی په احد کې شریک شوی دی او په بیر معونه کې بیا شهید شوی دی. هلته ولا الله جل جلاله شهادت ورکړ او چې کوم قاتل او قتل کوونکی دا داسې صحابي دی چې د قتل د وجه نه چې د کوم قاتل قربان شم هغه ور باندې مسلمان شو چې دې په نیزه باندې وونه وي بیا ما دې په ځمکه باندې غونه کته قاتل بیا خپله قصه کوي وایي دې پورته شه اسمان طرف ته. بیا د هغې نه بعد چې الله جل جلاله راکوز کړ په چې وی ونه والو سره اسمان ته وخته نو قربان شم کا کوم چې قاتل او هغه ته الله جل جلاله اسلام نصیب کړ. دا هغه صحابي دی. دی به ورته او هغه ګړې چیلې به راوستې او غار ثور ته او غار ثور کې به چې کومې رسول الله مبارک او ابوبکر صدیق رضی الله عنه دیره دي هغوی ته به پی ورکول چې څومره به د هغوی ضرورت و هغوی به دا پیس کړل. بیا به د هغې نه ته په دقسې انداز باندې او هغه تاسو ته مې ویلې وه چې کوم عبدالله ابن اریقط دیلی دی
هغه سره وعده کړې وه چې ته به د ګل په سحر وختي ته موږ ته ځان رارسوې چې موږ د مکې مکرمې نه او د غار ثواب نه اوس مدینې منورې په طرف باندې چې کله درېیمه ورځ شوله نو قربان شم دا عبدالله ابن اریقط دیلی د اوښانې روانې کړلې هغه اوښانې چې کومې ورته ابوبکر صدیق رضی الله تعالی حواله کړې وې تاسو ته نور هغه تقریر کې تېره شوې ده ما وی چې دی دغه ټایم کې لا کافر دی یا مسلمان شوی دی کنه دی مسلمان شوی نو علامه سهیلی او همدارنګه علامه نووي رحمهم الله دا دواړه وایي چې قربان شم دوی اسلام موږ ته پته نشته چې دی مسلمان شوی دی او کنه خو علامه واقدي رحمه الله وایي چې عبدالله ابن اریقط دیلی دا وایي مسلمان شوی دی بهرحال دا د علماء کرامو اقوال پکې دي هر چا د خپل علم مطابق خبره کړې ده په دقسې انداز باندې چې کله د عبدالله ابن اریقط دیلی په درېیمه ورځ باندې دا اوښانې ورته وروستل نو په یو اوښ باندې رسول الله صلی الله علیه وسلم سور شو او په یوه اوښه باندې ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه ځان سره د خدمت دپاره قربان شم عامر ابن فهیره چې د آزاد کړ شوده غلام او هغه ځان سره روان کړ او په یوه اوښه باندې هغه چې کوم هغه قاصد و او چې کوم هغه رسول و او دوی سره رهبر و دوی رسول هلته نو هغه سره روان شو عبدالله ابن اریقط درې واړه څلور واړه په سفر باندې د هجرت په سفر باندې روان شول کم عبدالله د ابوبکر صدیق رضی الله عنه بچی دی هغه ورنه واپس شو عبدالحق محدث دهلوي رحمه الله هغه بیان فرمایي چې دی ورسره تللی دی خو راجح قول دا چې نه دی ورسره نه دی تللی بلکې دی بیا راواپس شوی دی چې دی راواپس شو بیا چې کله هغه ځای نه هغه کم دوی سره رهبر تللی او کله هغه ورته مکې مکرمې ته واپس راغی دته یې الوی نو بیا خو هغه لوریانې د ابوبکر صدیق رضی الله عنه پاتې وې که نه هغه هم ځان سره روانې کړې او بیا ورپسې دم قربان شم هجرت دا وکړ دغه ځای نه رسول الله مبارک قافله روانه شوله د هجرت او چې څنګه ورسره وعده کړې وه هغې وعدې مطابق هغه معروف او مشهوره لاره یې پرېښودله او د دریاب چې کوم ساحل د دریاب په غاړه باندې اسفل عصفان په دقې لار باندې روان شول رسول الله مبارک قافلې دغه لاره پرېښودله چې کومه مشهوره وه په غیر مشهوره لار باندې روان شول مکې قریش ته اوداس ته ما تېره کړې ده چې هغوی راغلل او د رسول الله مبارک د کور نه محاصره وکړله شپه تېره شوله علي رضی الله عنه ورته وویل چې جي نشته ما ته خو د هغوی حالات پته نشته چې کوم خوا تللي دي د هغه ځای نه دوی روان شول مختلفو ځایونو ته یې خلک خواره کړل د ابوبکر صدیق رضی الله عنه کور ته هم بعضې کسان راغلل اسماء رضی الله تعالی عنها چې د ابوبکر صدیق رضی الله عنه لور ده هغه وایي چې زموږ کور ته هم بعضې کسان راغلل په هغې کې ابوجهل و نو هغه راته وایي چې چېرته تللی دی پلار دی ما ورته وایي چې پته راته نشته نو وایي دا څپېړ مې ما په دې مخ باندې څپېړه راکړه زما په غوږ کې ولی و او هغه ولی یې زما نه وغورځوله ګناه یې څه ده وطن پرېږدي او قربان شم تېښتې ته هم نه پرېږدي وایي زه یې ووهلم نو زما نه هغه ولی وغورځوله خوارې یې کړل چې کله دوی ته په دې انداز باندې پته ونه لګېدله نو بیا یې ووایي کو چا رسول الله صلی الله علیه وسلم یا ابوبکر صدیق رضی الله عنه یې ګیر کړ او یا دوی قتل کړل نو هغوی دپاره یوه خونبها 100 اوښان اعلان به موږ هغوی ته ورکوو دا خبره ګرد او نوا په علاقو کې مشهورې شولې نو رسول الله مبارک قافله روانه ده نو وایي موږ چې کله دوی ورسېدل په لاره باندې نو خوراک څښاک خو مې درته ویلې وه چې د لار سفر توخه وغیره دا هم ورسره نشته سخت سفر دی او سخته ګرمي ده نو په لاره کې معبد دا یو ډېره سخي او مهمان نوازه ښځه وه چې دوی قافله دغه ځای ته ورسېدله نو د رسول الله مبارک قافلې د دوی نه ورته ویې که تاسو سره د خرڅ غوښه یي یا د سره د خرڅ کجورې چې موږ یې درنه واخلو هغوی ورته ووایي چې نه موږ سره خو نشته هېڅ د خوراک سره نشته نه غوښه شته او نه کجورې شته نو رسول الله مبارک په هغه خیمه کې په یو چیلی باندې نظر ولګېده وایي دا چیلی وایي او دا وایي داسې چیلی ده چې نورو ګډو چیلو سره په رمه کې نشي تللی نورې رمې لاړې شي ورنه او دا پاتې شي کمزورې ده رسول الله مبارک ورته وایي چې تاسو اجازت راکوئ چې زه یې ولوشم هغوی او بالکل ویلو شم مور او پلار مې په تا باندې قرباني په دې کې بیا چېرته دی خو ویلوشه نو رسول الله مبارک چې چیلی رابار کړله چې رسول الله مبارک والا په دې غلام ځه باندې لاس کېښوسته او بسم الله الرحمن الرحیم یې ووایي نو لږ ساعت کې هغه غلام زډکه شوله چې غلام زډکه شوه یو غټ لوښې چې هغه د 19 کسانو دپاره کافي کېده هغه په هغه یې ورنه ډک اول ور په معبد چې کومه زنانه وه په هغې باندې اوس کوله بیا چې دوی سره کم ملګري دي بیا دوی اوس کړل ماړه شوله باندې ټول زبردست بیا یې د هغې نه بعد بیا یې ورته هغه لوښې ډک کړه او هغه معبد ته یې ورکړه دې ته وایي مېلمه هغه یې ورته ورکړه جی چې کله هغه ابو معبد هغه د کوم د معبد خاوند و کله هغه ګړی چیلی یې بوتلی وې سره الله
چې واپس راغی نو دا پی وکتل وی دا پی چرته نو هغه ورته هغه رسول الله صلی الله علیه وسلم شکل او صورت ورته بیان کړ چې کوم ولا الله جل جلاله جلالت او شرافت ورکړو هغه ورته بیان کړ چې داسې سړیو او راغی او په دې باندې لاس کې غوستو او ادا شکل او صورت یو شی بیان کړ چې دا وارد نو هغه پوه شي چې هغه د قریشو چې کوم سړی دی دا واقعي دا همغه سړی دی چې هغوی د ځان نه ایستلی کېدی چې په دې لاره باندې تلي وی د سره خو میلاوېدل پکار دي خیر بیا دې لاړ مدینې منورې ته ام معبد خو په هغه ساعت مسلمانه شوله او بیا د خاوند لاړ مدینې منورې ته هلته مسلمان شو په دقسې انداز باندې رسول الله صلی الله علیه وسلم قافله روانه ده په لاره کې خو تاسو ته ما وویل چې انعام ورپسې ایستلی شوی دی کو چا مړ کړه او یا یې موږ له راوسته نو سل اوښان انعام به موږ هغوی له ورکوو نو په لاره کې وایي سراقه ابن مالک ابن جعشم هغه وایي چې زه په مجلس کې ناست وم او زمونږ د مجلس یو کس وی وایي چې داسې د دریاب په غاړه باندې درې څلور کسان ولاړل وایي زه پوه شوم زما یقین مې راغی چې دا همدغه د رسول الله مبارک قافله ده خو د په خپله راویده جي وایي د لالچ په اختیار باندې وایي ما وایي چې هسې نه چې بل څوک رانه ورشي او ګیر یې کړي نه نو هغه اوښان به زما نه خطا کړي وایي ما وایي چې نه مړه هغه څه کوي دلته لیوني شوی دماغ هم خراب دي بس خیر هغوی مې افرې تفرې کړه ما وایي نشته وایي کور ته غلی شان لاړم د مجلس نه او وینځې ته مې وایي چې دا اس واله او د هغه ډېری شاته یې ودروه نیزه مې ځان سره واخیسته او د کور په شا طرف باندې ووتم وی لاړم پټ په سر مې پټ کړه او په اس باندې سور شوم او د رسول الله مبارک پسې ښه تیز روان شوم وی ځان مې ورپسې ورسو د دریاب په غاړه باندې مې رسول الله مبارک څنګه مې ولیده نو په بعض روایاتو کې راځي چې ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ رسول الله مبارک ته وی چې اوس ویږي شو رسول الله مبارک ورته امقه جواب وکړ چې ابوبکر لا تحزن مغم جن کېږه ان الله معنا بېشکه الله پاک موږ سره دی هغه ته خیرې وکړلې چې خیرې ورته وکړل نو د اس د مخکینۍ خپې خښې شولې په بعض روایاتو کې راځي چې د بیا غشي راویستل د دوی سره به د پال لپاره غشي وو هغه راویستل نو په هغې کې ورته وویل چې لا مزه مخکې خیر وي ما لالک زیات وي بیا مې غشي ورسنبال کړل هغه اس خو بیا ازاد چې زه ورنه کوشم بیا ور وختم بیا مخکې لاړم خیر چې کله د رسول الله مبارک خواته ورسېدل رسول الله مبارک ورته خیرې کړې وې نو د اس تر کونډو پورې ښخ شوی دی په بعض روایاتو کې تر سینې پورې ښخ شوی دی نو د رسول الله مبارک نه معافي وغوښتله چې رسول الله مبارک ما ته معافي وکړه او همدارنګې زه چې کومه اراده باندې راغلم زه د هغې نه واوړېدم وایي دعا یې راته وکړله معافي یې راته وکړله اس مې ازاد شو وایي ما سره چې کوم هغه توخه وایي ما ورته هغه پیش کړله وی رسول الله مبارک نه وانه خشته خو دومره راته وویل چې وایي څوک راځي نو وایي چاته موږ ونښې وایي ما یې بلکل د چاته نه ښیم خو ما وی ما لپاره یو اماننامه هم لیکل پکار دي چې زما اماننامه د دپاره د توثیق او دپاره د خبرې مضبوطوالي نو هغه عامر ابن فهیره وی ما ته زمونږ د رسول الله مبارک په حکم باندې اماننامه ولیکله وی ما یې راکړله د هغه ځای نه چې دی راواپس شو نو چې کوم خلک بتلل نو ده به ورته وایي باز وایي مه ځئ وایي دا لارې ټولې ما چې کړې دي نو چې څومره خلک بتلل نو ده به راواپس کول رسول الله صلی الله علیه وسلم حفاظت الله جل جلاله په دې طریقه باندې وکړو خو سراقه ابن مالک ته رسول الله مبارک یو عجیبه ټکي وی وی سراقه څه حالت پیدا ستا چې د هغه د کسرا هغه کم بوګان او کم کنګن او بنګړي هغه به د ستا په لاسونو کې وی زه وینم نو هغه ورته وویل ما په خپل زړه کې وویل چې دومره خو غریبانان کمزوري دي چې خپل وطن یې پرېښوستی دی او په بل خوا باندې روان دي او خوبونه د کسرا او د قیصر ویني خیر وی د هغه ځای نه وی زه راواپس شوم خو که تاسو په دې معجزې باندې سوچ وکړئ دا اوبهو هغه د موسی علیه السلام د هغې معجزې سره په شانته ده چې قارون الله جل جلاله د هغه د وجې نه غرق کړ قارون همداسې وه د مالدارو نو کوم د مالداره خلک وو هغه یې ځان سره یو ځای کړل چې دا موسی علیه السلام دی او هر ورځ د زکات حکم دی هر ورځ د زکات حکم دی د زکات ورکول آسان کار خو نه دی نو بس د زکات نه د هغې نه هغه د زکات نه د انکار کولو دپاره یو عجبه طریقه اختیار کړله هغه غونډو مالدارانو ورته وی قارون بس ته مشر چې ستا څنګه خوښوي نو موږ د سره په هغې باندې لبیک دي دې قارون وی چې زه بس پوه یم سره خو تاسو صرف ما ته زما شاته ودرېږئ وی ټیک ده دا قارون لاړ او خبره وکړله یو فاجرې او زانیې سره او هغې ته پیسې ومنلې چې کله وی موسی علیه السلام تقریر کوي نو زه به پاسم چې موسی علیه السلام به چې تقریر کوو په عجب انداز باندې به تقریر کوو د دین ټوله خلاصه به بیانوله نو په هغې کې به دام راتلل چې کله یو زیناکار زنا وکړي او قربان شم دې په ګواهانو باندې د باندې ثابته شي نو دې به رجم کېږي په کاڼو باندې به ویشتلې کېږي دقسې انداز باندې به احکامات بیانول نو کله چې دې وایي دې حکم ته راورسي
نو زه به وی پاسم او ورته ووایم چې موسی علیه السلام کو نعوذ بالله کو تا داسې کار وکړه نو هغه به راته ووایي چې زما دپاره هم دا حکم دی نو ته به وی پاسې او ته به دا خبره وکړې نو د هغې نه بعد به وایي موږ موسی علیه السلام باندې دا حکم جاري خیر چې کله موسی علیه السلام ودرېده او دغه ځای ته ورسېده چې یو سړی شادي شوده دی او زنا وکړي نو قربان شم په کاڼو باندې به یې ولو هارون ورته پاڅېده موسی علیه السلام دا حکم د ستا دپاره هم دی کو یوازې د امتیانو دپاره دی نه وایي د الله پاک احکامات د ټولو خلکو دپاره دي زه ورنه مستثنا نه یم نو وایي دا خلک خو په تا باندې داسې ګمان کوي چې نعوذ بالله تا داسې کار کړی دی وایي نه وایي هغه څه ده ښځې ته اشاره وکړه چې پاسه هغه ښځه پاڅېدله نو هغه ښځې ته یې وویل چې ستا د موسی علیه السلام ورته وویل ستا د په هغې ذات باندې قسم وي چې تورات یې په ما باندې نازل کړی دی چې صحیح صحیح حال وایه او دروغ مه وایه نو هغې ښځې وویل چې موسی علیه السلام دې قارون ما ته پیسې منلې دي چې ته به په ده باندې داسې تهمت ولګې نور وایي ته پاکې موسی علیه السلام انتهایي غمجن شو خیرې یې وکړلې الله جل جلاله ورته وویل چې ځمکه د تابعداره او مطیعه ده حکم کوه ځمکې ته چې څه حکم دی ورته وکړه نو قربان شه موسی علیه السلام حکم وکړه ځمکې ته چې ویې نو تر دې ګونډو پورې یې راکړه ډېرې چغې موسی علیه السلام ته وویلې خو ناشنا جلالي پیغمبر بیا ورته وویل چې ویې نیسه خو ځي ویې نیسه نو تر نوم یې راکړه بیا یې وویل چې موسی علیه السلام دې دپاره دې زه په ځمکه باندې غږ کړم چې ځان ته دې زما هغه خزانې پرېښودلې نو موسی علیه السلام ځمکې ته حکم وکړو چې راجمع کړې دغه خزانې هغه ټول مال او دولت یې ورته راجمع کړ او په دې سر باندې ورته کېښوسته بیا یې ورته وویل چې خذیه نو قربان شم سره د خزانو قارون په ښکته باندې روان دی په روایاتو کې راځي چې روزانه د ده چې څومره وجود او بدن دی د یو انسان قد برابر دا اوس هم په ځمکه کې په ښکته باندې روان دی نو که تاسو وکته دا سراقه ابن مالک ابن جوشم چې دا کم هغه معجزه د رسول الله صلی الله علیه وسلم ښکاره شوه چې هسې په ښکته باندې راکړه نو دا معجزه د موسی علیه السلام د هغې معجزې سره قربان شم دا یو شانته ده خیر بس په وړاندې باندې روان شو چې په وړاندې باندې لاړل نو بریده اسلمي دا یو بل سړی دی هغه ځان سره اویا کسان کېنولي دي چې رسول الله مبارک یې څنګه وکتو نو قربان شم بس خوشحاله شول چې خونبهام یې وګټله سل اوښان هم وګټل نو اویا کسانو رسول الله مبارک نه تو شول نو چې کله دا بریده اسلمي رسول الله مبارک سره مخامخ شو نو نبي علیه السلام ورته وویل چې د ستا څه نوم دی وایي زما نوم بریده دی نو رسول الله مبارک ابو بکر صدیق رضی الله تعالی مخ راواړو وایي برده امرنا وصلحا زمونږ هغه تفاولنې وې نیکپالۍ دپاره برده امرنا وصلحا زمونږ کار یخ شو او همدارنګې قربان شمه ټیک شه کار برابر دی انشاءالله بریده په معنا د یخوالي سره راځي خیر چې کله بیا ورته وایي چې د کم ځای نه د کمې قبیلې سره تعلق دی وایي من اسلم وایي د اسلم قبیلې سره مې تعلق دی نو رسول الله مبارک بیا ابو بکر صدیق ته مخاطب شو وایي سلمنا وایي موږ محفوظ شو بس محفوظ شو انشاءالله سلامت راغی وایي د اسلم کم شاخ سره تعلق دی یو غټ قامي که نه په قام کې بیا کلي کلي ورکوټې خاندانونه دي وایي د کم خاندان دی وایي من اسهمه د اسهم خاندان ما نو رسول الله مبارک ورته وایي چې خرجه سهمکه عیسه دې ووتله یعنې په دې اسلام کې به تا ته هم عیسه میلاویږي مسلمانېږي به خیر چې رسول الله مبارک ورته دا خبرې وکړې نو هغه ورته وایي چې د ستا نوم څه دی رسول الله مبارک ورته وایي چې محمد بن عبد الله رسول الله محمد بن عبد الله رسول الله نوم محمد دی او د پلار نوم عبدالله دی او د الله پاک رسول او د الله پاک پیغمبر یم په همدغه ځای کې بریده وایي چې اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله رسول هغه بریده په رسول الله مبارک باندې ایمان راوړه او چې ورسره اویا کسانو ټول مسلمانان شول رسول الله مبارک ته وایي چې ته مدینې منورې ته داخلېږې په داسې انداز باندې به نه داخلېږې بلکې تا دپاره د یو جنډې ضرورت دی رسول الله مبارک ورته پټکې مبارک کوز کړه او په نیزه کې ورته کېښوسته هغه یې اوچت کړی په دقسې انداز باندې کسان لږ روان او ډېر په زبردست انداز باندې الله پاک ښه ډېر کړل اویا کسان ورسره دا ملګري شول نو چې دوی روانو اتفاقي طور باندې زبیر ابن عوام رضی الله تعالی د شام نه قیمتي جوړې راخیستې وې سپین لباس یو جوړې ابو بکر صدیق ته واغوندوله یو رسول الله صلی الله علیه وسلم ته واغوندوله په دقسې انداز باندې د مدینې منورې خلکو خو ډېر لوی د ډېر وخت نه انتظار کوو چې نن به رارسېږي ماسپښینه پورې به دوی انتظار وکړو بیا به قربان شم واپس شول ماسپښینه پورې انتظار بیا به واپس شول نو چې کله دوی ولیده نو یو یهودي اعلان وکړ چې ای انصارو د ستاسو چې کوم ته انتظار و د ستاسو هغه بخت
هغه راورسېده نو نری تکبیر الله اکبر چې صحابه کرامو پورته کړل په دغه انداز باندې رسول الله صلی الله علیه وسلم قبيلة عوف بن عمر دق قبيلة رسول الله صلى الله عليه وسلم قربان شمره ورسېده چې د مدینې منورې تقریبا 3 میله جدا د یو ځای د قبا نوم دی هغه ځای چې رسول الله مبارک راورسېده د ټولو صحابه کرام جو درجو قراتل او مسلمانېدل به چې کوم نو مسلمان شي مسلمانېدل به چې کوم مسلمان شي هغه ملاقات لراتل رسول الله مبارک چې کله د اړ ملاقاتونه وشول د ټول اول لاړ نو جمعه ته جوړاو د جمعه ته جوړاو زي ولا کلثوم ابن حدم هغه ورله قربان شو مزه ورکه دغه قبيله مشرو نو زي ولا ورکه ټول اول رسول الله مبارک کانه کې خوسته بیا ور ابو بکر کې خوسته بیا عمر کې خوسته خیر صحابه کرام په نمبر راتل کانه به کې خوستل رسول الله مبارک په خپل اوګو مبارک باندې کانه راوړل او کې خوستل به اوګو باندې خاپونه جوړ شو رسول الله مبارک بدن خوري نرم صحابه کرام ورته چې رسول الله مبارک مور او پلان پتا باندې قربان دا جی تاسو مکه منګه کو کړه خیر رسول الله مبارک په جمعات خدمت او په خپل باندې به کو نن زمونږ استاد خلک په اذان باندې جګړه کوي او دانګه په اقامت باندې جګړه کوي خو کو جارونه دی ورته چې په جمعات کې لګا جارو بیا تندې پس پیګمو باندې پروت دا خو له بیزتی زما خپل ماته جارو وې سپینګری مو څنګه جارو رسول الله مبارک په خپل باندې جوړی یو سړی د پوزو ګندګي په جمعات باندې دیوال باندې پورې کړی و رسول الله مبارک په خپل لاس مبارک باندې یو ډک راواخشته اول د پوز هغه ګندګي هغه ځنه حق او غرزونه بیا ور باندې اتر راواخشتل او قربان شمر باندې پورې کړل د دوانو جهانو سردار جمعات دا شعائر الله دی ټولنا اول نه د کور منګه د کور تنظیم برابر وکړه چې لکه خروب بس سکوب بس کور تنظیم بس شپه بس ګټیږي نه رسول الله مبارک د ټولنا اول دا د جمعات تنظیم برابر کا قربان شم مسجد قباء دا رسول الله صلی الله علیه وسلم جوړ کړه لمسجد اسس على التقوى من اول يوم احق ان تقوم فيه الله جل جلاله دغه آیات مبارک د مسجد قباء مبارک قربان شم نازل کړي په دغه ځای کې رسول الله صلی الله علیه وسلم صلس یا سلیر اشتراز مقیم دی د اغه نه بعد بیا د مدینه منوره په طرف باندې قربان شم روانیږي 3 میله د مدینه منوره نه جدا ده او دغه مسجد په باره کې بعض حالات او دغه مدینه منوره ته رسیدو په باره کې حالات دا به آینده جمعه بیانېږي واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين والعاقبه للمتقين والصلاه والسلام على اشرف الانبياء المرسلين محمد وعلى اله وصحبه اجمعين یا الله رب منګه وبخي تمام مسلمانان وبخي جنت الفردوس هم نصیب کې یا الله رب مشکلات او تکلیفونه مصیبتونه آفتونه بلیاتونه زمونږه حفاظت وکړي دا جمعه زمونږه آباد کې اوزار او اعمال آباد کې څوک هم د آبادۍ کوشش کوي الله پاک ورونه آباد کې اللهم حسن مرادنا ويسر امورنا بجاه حبيبك ونبيك محمد صلى الله